شرک نه علاوه نور چې سدي بخي بغیر د توبې نه چاله چې وغواړي دا به سره الله فرمایي جل جلاله چې کله وتا بخنه وکړه نو چې کوم چاته بخنه کړي نو هغه به جنت ته داخل شي او مشرکین هغه لپاره جهنم دي ومن یشرک بالله فقد افترى اسما مبين اسما عظیما پتا کی سره تا چې کوم دی د تړلو کړل الله باندې یعنی اسما عظیما د ګناه لوی چې کوم دی نو دغه وکړو تړلې وکړو چې مثال په تور شرک کې د الله سره وکړو او بیا لادا منسوب کې چې مبتدا حکم شوی چې دشي الم ترى الى الذين يزكون انفسهم آیا نګوري ته چې دی پاکي نفسونه خپل چې دا يهود دي سوي وي نحن ابناء الله واحباؤه دی وای چې مونږ زامن د الله یو او مونږ محبوبان یو احبا یو د الله رب العزت بل الله یزکی من یشاء بلکې الله تعالی یعنی پاکي هغه چاله چې وغواړي په ایمان سره ولا یظلمون فتیلا او ظلم نکي الله رب العزت په اندازې د فتیل باندې فتیل د کجوري دا اډو کې نه دي د دې د پاسه چې دا کوم پردې دا سپینه ولته یا دا یا چې کوم دی نو دغه نقیر دی بازي وي فتیل دا په دې منځ کې چې دا لار دا رقم تار دی یا وي چې فتیل دی ته وي او نقیر هغه شی دی یو قطمیر دی نو قطمیر چې کوم دی نو هغه یا وي دا پرده چې دی دا قطمیر دغه منځ کې تار فتیل یا وی دا تار قطمیر دا پرده چې کوم دی نو دا سدي فتیل او په دې شا کې چې کوم هغه نقطه ده دغه ته وي سوی دغه ته وي کیږي یعنی نقیر څه دا درې هغه چې دې په دې کې راغلي ها الله فرمایي جل جلاله ومن يشرك بالله بل الله يزكي من يشاء والله ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وګورته په تعجب سره چې سرنګا تړي دی په الله تعالی باندې دروغ بده کې وکفا به اسم مبين او کافی دی الله تعالی دې سره یعنی اسم مبين د ګناه ظاهر په جوړ باندې پدا چې کوم دی نو دی چې په الله باندې تړي نو دا ولا بس کافی دی دا د ګناه ظاهری ګناه په جوړ باندې یعنی دی غ ظاهر باهر ګناه کوي ښا زکه چې الله باندې دروغ تړي دا روا روایت کریمه نازل له په بار د کعب بن اشرف کې یا د په شان ته کې د نور علماء د يهودو کې او شکل کله چې دا کعب بن اشرف راغی مکی معظمه ته کعب بن اشرف چراغ مکی معظمی تا او دی چې کوم دی نو دی ولیدل او دی یعنی هغه د بدر هغه دغه چې کوم مقتولین دا هغه لیدلی نو مشرکانو ته چې کوم دی نو حرس ورکو چې د دوی سره جنگ په کار دی او دین چې کوم دی نو د نبی له سلام سره محاربه په کار ده دا وعده ته راغستله دا خبرې وسر کولې نو دلته کې الله رب العزت چې کوم دی نو د آیت کریمه مبارک نازل کو چې دی وی الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب آیا نګوري نکتلتا یا نګوري تا خلق ته چور کړی شوی دوی ته حصہ د کتاب نه دوی یؤمنون بالجبت والطاغوت دی ایمان وروړي په جبت او په طاغوت بوت باندې د قریش دو بوتانو ويقولون للذين كفروا او وای دوی هغه خلق ته چې کفر کړی لکه ابو سفیان او د ملګری څورته وای دی ورته دا وی چې ګوره مونږه خانقابه تعمیر کو مونږ چې کوم دینو اجارو له بور کو مونږ ملمنو قدر کو او مونږ چې کوم دی قیدیان آزادو نو دا کارونه مونږ کو لګیایو نو دا راته و چې مونږ په حق او په هدایت یو کنه دوی دی نبی علیہ السلام چوغور خپل د غیم پر خو نو لاړو
نو دو ورته سو ویلي دو ورته ویلي هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا دا خلق چې دی یعنی تاسو هغې ته وایي چې تاسو دا په هدایت یې د هغه خلکو نه د لارې په جوړ باندې یعنی تاسو ډېر زیات اقوام یې د لارې په جوړ کو چاته وي دي مشرکین ته وي اولئک الذین لعنهم الله دا خلق چې دی خلق دی چې لعنت کړی دی الله رب العزت په دوی باندې ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا هغه څوک چې لعنت وکړي الله تعالی په د باندې نو پس هرگز نه به مومن ته د پاره امداد کوونکي معنی دا عذاب د الله نه ام لهم نصیب من الملک دلته وتبل لو باسه بل علهم نصیب من الملک بلکې آیا دوی د پاره حصہ د بادشاہي نه دا دوی د پاره د بادشاہي نه حصہ شته دي یعنی نشته د دې لپاره څه شی د دینه فاذا لا یؤتون کچرتوی داوته ولو کان کچرتوی د بادشاہي نه شي فاذا لا یؤتون الناس نقیرا په دغه وخت دی بنو ور کړي خلق تا د نقیر په اندازه باندې څه شي چا تاسو ته وی کنه چاغه پردا یا نقرا نقیر هغه شاته چې داغ دی د وجه د بخل نه دی دومره بخیلان دي بیا به څه شی ور کړي نو ام يحسدون الناس ام په معنا د بل سره بل ايحسدون الناس بلکې دی کومه دی حسد کوي د خلق سره د نبی علیہ السلام مبارک سره علامه عطاهم الله من فضل د وجه د هغه نام بنا په دې چیرې ور کړي دي دیتا یعنی د دی وجه نو سره د دې حسد علت دادې چې ورکړي دي دوی له الله تعالی من فضل د فضل خپل نبوت او کثرت نساء او دی دا کوشش کوي چې دا زوال د نعمت د دین وشي او وای دوی وی کدی پیغمبر ونه د دونه غړي بیبیانې وسنګه خولي دا به ولې وخت او دا کفار مشرکین خو ناشنا غونته کې چې نو مخلوق قران کې بل ځای راځي مال هاذ الرسول يمشي في الاسواق یاکلون الطعام يمشي في الاسواق دی پیغمبر له شي دی رسول دی په بازارونو کې ګرځي خوراک کوي په بازارونو کې ګرځي نو ولې پیغمبر د خدای خو د الله بندګانو چې دی خوراک بم کوي خو خوراک به د سوي چې زموږ استاد خوراک د پاره مقتدا وي په بازار کې به ګرځي خدا بازار کې ګرځیدلم چې دی په خپل سنتو باندې هغه بازار هغه ماحول ډکول دي چې ته بازار ته ځې نو څنګه بځي چې پیغمبر اسلام څنګه تللی دسی بځي په دې خبره پوه شو کنه تجارت کړي دي داغه مبارک تجارت زموږ لپاره مقتدا دی موږ هغه شان تجارت کو الله یې موږ له اجر راکړي الله فرمایي جل جلاله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه اوس پتا کی سره ورکړي موږ آل د ابراهیم علیه السلام مبارک تا لکه موسی علیه السلام او داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام ته کتاب او حکمت او نبوت وآتیناهم ملک عظیم ورکړم د بادشاہي لویا د داوود علیه السلام د پاره داغه مبارک یو کم سل بیبیانی وي یو کم سل د سليمان علیه السلام چې کوم دی د څومره بیبیانی وي زر بیبیانی وي سو آزاد وي او چې دی وینځي ومنهم او د محبوب علیه السلام مبارک خدغه یعنی نه بیبیانی یا چې کوم دی دیارلس بیبیانی یا سره یا یولس بیبیانی مختلف روایات کړه چې بیا د وینځو دغه تعداد پکې اختلاف شته الله فرمایي جل جلاله ها وآتيناهم ملكا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه پس بعض الذين هغه څوک چې ایمان لري په محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې ومنهم من صد عنه او بعض الذين هغه څوک دي چې اعراض کړي دي د ایمان اورلونه وکفا بجهنم سعيرا او کافر جهنم د سوزولو په جوړ باندې د عذاب په جوړ باندې دا هغه چا د پاره چې ایمان نه دی راوړي ان الذين كفروا بآياتنا بشکا خلق چې کفر کړي دي پایاتون زموږ باندې سوف نسليهم نارا زرد چې داخل وکومږه دی لرا اور د جهنم تا
نو او بسوځي په دې کې کلما نضجت جلودهم هر کله چې وسوځي پوستکی د دوی بدلناهم جلودا غیرها بدل وکومږه پوستکی د دوی دا سرمنه په سرمنو نور سرا یعنی چې څنګه وسوځي بیا به بحال کی بیا وسوځي بیا به بحال کی په یو سات کې چې د سل پیری یو روایت راغلی دی بل روایت راغلی چې په یو رس کې په یو سات کې سل پیری او په یو رس کې چې کم دینو تقریبا او یا زره پیری به د دې د پوستکی سوځي دا به بیا کی خدا د سینې نه د موستاغ دی پوستکی په شان پوستکی اسی مسله دا چې دا عذاب او دا درد چې مخصوصي دا د پوستکی باندې زیات تا انسان مخصوصي نو دلته کې د دې کافر د بدن تو ګورا د یوې وګې نه بلې وګې پور تقریبا د دریو ورځو چې کم دینو مزل دی پاس باندې سور سړی دی په ډېر تلوار باندې روانې دي درې ورځې مزلو کې نو دومره به د کافر د یوې وګې نه بلې وګې پور مزلي دومره به د بدن غټي او د دغه جهنمی الله دې موږ تاسو تامان راکړي یو غاښ به چې کم دینو د وحد د غرم ربه چې کم دینو یو غاښي یو غاښ ته وایې چې 22 غاښونه دي چې د وحد د غرم یو غاښ شي دا پکې 22 غاښونه شي دا به سری قسم سرو وي دا ځکه جهنم وایي چې دی نو چې ورته وایي ډک شولې نو حل من مزید نو دا مخونه به دا شکلونه به مسخ شي دا به هغه شي او د دې سرمنې ډبلوالی به څومره شي وایي دا به د 3 ورځو په اندازه باندې ډبل وي دومره به ډبلي دا سرمنې ته سوچو که نه دا خو په دې نری سرمن کې بیا رابنې کېږي دا دومره غاښونو دا دومره به ډبل شي لکه پاس 500 سړی چې 3 ورځې مزلو کې 3 ورځې مسلسل پیاده سړی چې 3 ورځې مزلو کې کوم ځای ته رسي اندازه وکړي 3 ورځې ډېر شی دی ښه نو بیا چې په اسور په تلوار باندې رسي شي 3 ورځې 3 شپې نو 3 دغه مزل دونه اندازه باندې د پوسته کې به ډبلي د کافر ښه نو بس هغه خبره پوښتو عوامو خبر کوم د کافر بچی دی دغه شی به دې جوړ کړي نو کافر خو کړ چې جهنم ته دا کړی او خلود کړه الله فرمایي جل جلاله ليذوق العذاب دا پوستکی چې دا به ته بدلول را بدلوي دا پولی اپاره دي چې اوس کې دوی عذاب ان الله کان عزیز الحکیم بشک الله تعالی چې دی غالب دی شي عاجز کول دي شي حکیم حکمت والا دی په کار خپل کې والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه خلک چې ایمان لرل دي او عمل نیک کړی دي سندخلهم جنات تجري من تحت الانهار زرد چې داخل وکومږه دوی لره جنتونو ته چې بهيږي بلاندې دونو د بنگلو د دینه چې بهيږي لاندې دونو د بنگلو د دینه انهار ولی دا بهيږي ټکي ځکه وایو چې دا جنت او دوزخ دو مخلوق دي دا پارس پور مامور دي ښا الجنت والنار مخلوقتان دا دو مخلوق دي الله پیدا کړی دي ښا او نظاره کې دغه دي نعمتونه وګوره الله فرمایي خالدین فیها ابدا همیشه به دی په دې کې همیشه لهم فیها ازواج مطهره نو د دې لپاره په دې جنتونو کې بیبیانی وی چې پاکي کړی شوی به د هر قسمه حیض نفاس او د نور غندګونا دا خړان مړان به ناراضي وندخلهم ذلا ذلیلا او بل دا چې داخل وکومږ دوی لرا ذلا ذلیلا ګورو سورتا صدا ګورو سورتا جنت کې چې دی نو هغه ونه چې هغه سړی لګیا دی او د هغې نه چې کوم دی نو مثال په طور باندې هغه چې کله د هغې د لاندې تېرېږي د هغې هغه اندازه چې کوم دی نو بیا علماو ښودلی ده چې توبه شجر توبه وغیره که نه نو دغه صفتونه الله رب العزت په دې کلام کې کړي په دې ځای باندې ته د دې تفسیر مظهري نه دغه ته کومه یو ټکي دي ذلل ذلیلا دلته کې چې کوم دی نو دا هغه ونه حدیث مبارک کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه مبارک روایت کې چې په جنت کې یو خامخا یو ونه ده
چې سور سړی به چې کوم دی د هغې د لاندې په سوري به 100 کاله دې مزلو کې خو هغه به سفر به کټ نه شي هغه سوري به کټ نه شي یعنې خلاص به نه شي نو بیا چې کوم دی نو ولول که ستا خوښه شي نو ولوله وظل ممدود هلته په کوم راغلی یا چې کوم دی وندخلهم ذلا ذلیلا دا آیتونه مبارکه ټول راغلي که نه ښه د هغې قرآن کې ذکر راغلی او نبي علیه السلام مبارکي د ابوهریره صاحب په روایت باندې تاسو ته ما دا خبره چې کوم دی نو وکړله ښه ذلا ذلیلا هلکه دا دغه چې کوم دی نو پور سوري نو هلته کې خو به چې دی نو مثال په طور باندې سنور خو به نه وي که نه نو دا د صوفیه کرامو په دغه باندې چې کوم دی نو د ولایت صغرا سوري د ولایت صغرا سور لاندې وي الله فرمایي جل جلاله ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بشک الله رب العزت چې حکم کوي تاسو ته دا ادا کولو د امانتونو اهل خپل ته نبی علیہ السلام مبارک دی چې کله فتح مکی په موقع باندې تشریف راوړو نو عثمان بن طلحه عجبی داغه سره به چې کوم دی نو حجبی نو دا چابیانې دغه به وي د خانه کعبې مبارکي نو هغه چې دی راوی غوښتو وایي چې دا ترې راوړی نو مولا علی رضی الله عنه مبارک چې کوم دی نو دا ورپسې ولېږي نو هغه پکې خوا دې خوا کولو دا لاس یې ولې پدې تاو چابیانې ترې واخیستې دی راغی ویری ولې نو چې کله بیا دغه وشو فتح مکه دې مبارکانو ته دروازه چې کولاو کله هلته دې راولې دې عثمان بن طلحه حجبي سره ډېر فکر و چې ما سره به څه کوي ما خو چابیانې نه ورکولې نو بس چې دی راغی چابیانې وله ورکړلې وی دا الله رب العزت حکم را لېږلی چې ان تؤدوا الامانات الى اهلها اهل خپل ته واپس نو هغه وی ښه وي دا او هغه خپل عذر دا کو چې یاره چې ما ته پته نه وه چې تاسو پیغمبر د خدای کني ما به دا چابیانې داسې ورکړي لیکن نبي اسلام ته نه الله رب العزت حکم را لېږلی چې دا نو هغه دپاره باعث ته ایمان وګرځي ها الله فرمای او بیا رسول الله صلی الله مبارک فرمایل چې هاک خالدۃ طالده دا ولدي دغه کې همیشه د پاره را روان نو بیا چې کله دی وفات شو د عثمان بن طلحه حجبي نو بیا رور ته چې کوم دی د رور او شیبه نومیو نو داغه په اولاد کې دا بیا د سره روان دي اوس پورې چلیږي ښه واذا حکمتم بین الناس حالک نبی اسلام هو فمن جهاک خالدۃ طالده نو ګور دغه دی الله رب اوس پورې دا سیستم را روان دي اول د مدینه منوره چې راشي روزي مبارکي چې بلال رضی الله عنه مبارک خادمو داغه په اولاد کې اوس خدمت را روان دي په قبر کې د بلال رضی خبشری له د اولاد نه کې کسان ناس اورل خواږه خلق دي وښه اورل کټر سنیان هم دي خلق ورزي د الله سونه ملخ کولی ښه دې خبره پوښه ها الله فرمایي جل جلاله واذا حکمتم بین الناس هر کله چې تاسو حکم کوئ په منځ د خلکو کې ان تحکموا بالعدل تاسو د شکار کوي چې حکم کوي په عدل سره ان الله نعم ما يعظكم به بشک الله رب العزت یعنی نعم شیئا غره شی هغه چې تاسو ته واس کی باغی سره چاغه امانت و پس کول او عدل په حکم کې ان الله کان سمیع بصیرا بشک الله تعالی چې دې اوریدونکو دې دا غس چوي دي بصیرا او بینا دي هغه دې سکی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان خوندان اطیعوا الله واطیعوا الرسول تابعداری کوي الله او الله د رسول تابعداری کوي په دې خبره پوه شئ دا الله او د الله د رسول اطاعت کوي او اولي الامر منکم او د اولي الامر اطاعت او تابعداری کوي اولي الامر نه کوم دین مراد بادشاہان دي کم چې په اسلامي توګه باندې هغه ترتیب سره د اسلامي حکومت او د اسلامي دغه مطابق چې کوم دینو یعنی حکم کی د خلکو منس کی هغه ولل امر ته مراد دي او بیا علما مفسرین وایي چې د دین او الامر نه مراد چې کوم دینو علما کرام دي مجتهدین هغه مجتهدین ته مراد دي ځکه چې د هغې په تابعدارۍ کې دوی خپله چې کوم دینه باچایي چې چلی نو د دې په کې چلی
الله فرمایي اولي الامر منکم. ها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. او پاغه وخت چې تاسو اختلاف کوئ پس شي کې د تاسو واپس کوئ دی الله تعالی ته یعنی کتاب د الله ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دا فإن تنازعتم چې دی وای کو مثال په تور باندې دی مجتهدین ته چې د دې داسې خبره اختلاف راغی نو بیا د خپل اختلاف چې دی تاسو قرآن او سنت ته تاسو واپس کوئ. دا دین دنه مراد دی. تفسیر مدارک دا خبره په دې باندې بدالي کړی دي خالور مفسرین کړه چې دی ته وای چې تاسو دا اغه د ملغلر راټولوي خلکو ته شینده غیب باغی باندې چې کوم دی قرآن او سنت بہت آسانی باغی باندې به عمل کوي لکه مونږ چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه باندې عمل کړي استنباطات باندې اوس مثال په تور باندې دا نن سبا چې کوم داسې عداوت او دشمنی ده د ائمه سره ورنه علما چې کوم دي اغي لګیا دي نو دقه مطابق یا بچ دی او کار بکړي ګوره لکه اوس تاسو ته په دې زمانه کې وسړې دي او یې چې کوم دي نو رفیدین کوم زه امامان نه منم رفیدین خو امامان هم کړی دي ها الکه نکوما نو نیم دی کړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دي هغه حدیث یې غستی دي نو دا ځل صرف هغه غزان د شهرت لپاره کړي نو سلور مذاهب کې کم یو سړی وي د نامه لاندې لاس تړم پرې نه تړم نامه د پاس پسیره باندې نه تړم ارسال نکوم نو دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی. نو سړی وایي زه چې کوم دی نو نامه د پاسه لاس تړم الکه لاندې نه تړم او باره په سینه د پاسه نه تړم. نو دا چا کړي د امام مالک رحمت الله علیه موقف دی هغه دا چل سینې د پاسه د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب باندې عمل دی. ارسال چې د امام احمد بن حنبل سے مبارک په مذهب دی د کم یو لزت ته بس چل کې ماته وای که غړېږي په مانځ کې نه خو دغه بکې کنه چې دا کینو د یو د امام سے په مذهب باندې چې کوم دی نو عمل راضي کنه صاحبانو نو خدا اسی اوس مثال په تور باندې یو سړی دی هغه عاجز له عبارت هم نور زی او دلته وی ماته ضرورت نشته شاول الله سے وی اسبر لوی سړی وای ځینې مسلې دي چې هغه زه مجبوره کړم دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې شم کنه خالد امام شاول الله سمنا دا لوی خلق دي چې دا کم خلق دا نه کوي نو د خپل امام نه اوس یو امی سره دی هغه چې کله مثال په تور باندې هغه ته خپل د جمعه امام ویلي ابا اهل حدیث چې لکه رفیدین کوا نو لکه مونږ ته چې د خپل جمعه امام چې هغه دا امام اصغر دی امام اعظم رحمت الله علیه وی نو هغه باندې منو په امام اعظم رحمت الله علیه په سیولې نو چې د ورکوټ امام هغه جس چې د پښتو اردو د غیر پیدا کړي ځان له بخاری شریف د ترجمه را پیدا کړي مترجم چې دی او دغه د ابو داود شریف او د بل هغه پښتو ګوري او تاسو ماته وایي چې بس امامان نه منه او چې هغه امامانو دغه سختو کتابونو داغه ایضاح او تشریح مونږ کړی دا نو دا صرف او صرف غره خبره بدی کې دي کې نو څه نشته خبره صرف بدی کې دا چې به زه یو مسلې تاسو کومه نو هغه مسله چې د امام صاحب لیکل د پاغه په سیزم دا به خوښ دي مسله په سیزم امام شافعي رحمت الله علیه مذهبي دي او زما دا خوښ دي چې امام شافعي صاحب څه ترجمه کړي تشریح کړي امام احمد بن حنبل صاحب مقلدین وي چې موږ چې کوم تشریح چې دغه کړي د امام احمد بن حنبل صاحب کړي هغه خوښ راغی په سیزم داسي مثال به تور امام مالک صاحب رحمت الله علیه نو دغه شی دی نور سدي اوس به کوم دی نو هغه برهانی شه وی د څه چل دی چالکه ته د خپل کوم دی نو مثال په تور باندې دی یو سو کور دی امام خبره منی او چې پورا ایشیا ور پسې ده داغه امام خبره ته نه منی دی کې اگر اتلی شي عادت کې دی شي چې یو حدیث لیدلی او شلی نه لیدلی او دی روان دی اوسه شانتي او هغه مبارک ته ټول ان شاء الله د تخصص دغه زموږ روان دي
الله ته منظور خیری پاره کې چې کله د امام صاحب رحمت الله علیه دا حدیث دا غستو کوم شرایط دي هغه چې کله بیان شي تاسو به حیران شئ چې الله اکبر چاغه د امام بخاری رحمت الله علیه شرایط دی هغه شانته کې نه د نور ائمه محدثین دي کوم چې امام ابو حنیفه رحمت تاسو به حیران شئ چې حقیقت دا خو بالکل لکه ها الله فرمایي جل جلاله نو تاسو او بیا امام صاحب رحمت الله علیه دا ائمه هوی کنه چې کله زما دا ما چې کوم استنباطات کړی دي دا د حدیث مرفوع د حدیث صحیح نه خلاف نو په دیوالي ولي پوښ الله فرمایي جل جلاله ان کنتم تؤمنون بالله کچې تاسو ایمان ورونکي په الله تعالی باندې په ورځ د آخرت باندې ذالک خیر و احسن تعویلا دا چې کوم دین غوړه د تاسو لپاره د تنازینا او د قول نه پرای باندې وا احسن تعویلا او ډیر زیات خستري د معال په جوړ باندې د څه په جوړ د معال په جوړ باندې دادی فوکا په بس ټکی وایي ها الله فرمایي جل جلاله پیدا خزه دا بیا د منافق او دغه کی صدا بیا په وخت لګي ځکه الله دې په خیر شي درود شریف ولې تاسو چې وکړئ آخرین و فی الاعلی الی یوم الدین صلی علی محمد